شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی او د خپل تمام الهامي کتابونو او د خپلو پیغمبرانو په ذریعه باندې واضح پیغام ورکړی دی. د تعلیماتو خلاصه ده چې د یو بل د حقوقو به تحفظ کوئ، د یو بل د عزت نفس چې کوم دی د هغې به خیال ساتئ، د ګاونډي به د هغه سره به اظهار همدردي کوئ، به وخت ضرورت به صرف د مسلمان سره نه بلکې د هر انسان سره، بلکې د ځناورو سره او د ونو بوټو سره چې دی هم مینه کوئ. دا مې ویلي دي چې په ډېر واضح انداز کې چې د اوبو غیر ضروري استعمال چې کوم دی، اسراف چې دی، د دې نه به هم ډډه کوئ. خو آیا موږ په دې ټولو احکاماتو باندې یقین ساتو او که نه ساتو؟ موږ عبادات خو کوو، خو موږ معاملات چې کوم دي هغه زموږ دومره خراب دي چې د هغې په نتیجه کې زموږ پوره سوسایټي چې کوم ده، خاص کر زه د پښتنې ټولنې خبره کوم، بیا تیر په تیره باندې د پاکستان، د افغانستان، د درېیمه دنیا چې ورته موږ وایو، چې موږ د ژوند د تیرولو په چل باندې هم نه پوهېږو، موږ د خبرې زده کولو کوشش هم نه کوو او موږ خبرې ډېرې کوو او اورو کم. مطالعه خبره چې دا خو بیا پرېږدو چې هغې خو بلکل هغه ټرینډ چې کوم دی، هغه روایات، هغه طریقه چې کوم ده هغه ختم شوې ده. ډېر د افسوس خبره ده چې په افغانستان کې چې بېګا کومه ناروا زلزله راغلې ده، د هغې د شهیدانو یا د مړو شمیره چې کوم ده د بي بي سي د رپورټ تر مطابق د انټرنیشنل میډیا تر مخه هغه د 800 نه زیات شوی دی. په سوونو باندې خلک چې کوم دی هغه د مطبوع لاندې پراته دي. خو د هغې سره چې کوم دی دا ډېر سرپرایزینګ الیمنټ دی چې په کومه طریقه باندې هلته کې د ریسکیو او د ریلیف کاروایانې وشوې، هغه د یو داسې حکومت په باره کې چې هغه ته خلک یا دنیا په ډېر کم نظر باندې ګوري، د هغې په پس منظر کې ډېر خوشایند دی چې په ډېره ښه طریقې باندې چې دی دغه پوره د ریهیبلیټیشن یا د ریلیف او یا د ریسکیو چې کوم تیاریانې روانې دي، په هغې باندې ټول خلک د حیرت اظهار کوي. خدای دې کړي چې دغه پوره اپریشن چې دی هغه سر ته ورسي. او بیا تیر په تیره باندې په دې وخت کې چې موږ دا پروګرام سونو پښتونخوا شروع کړی دی، په اسلام آباد او پنډۍ کې بیا باران شروع شوی دی او یو ځل بیا 3-4 هغه جانلیوا چې کوم نالې ورته موږ وایو یا ندیانې چې ورته موږ وایو، هغه بې قابو شوي دي. تېره ورځ په دغه کې په بونیر کې یو ځل بیا دغسې یوه ریله راله. په کار ده چې موږ د قدرتي آفاتو سره سره چې کوم دی موږ د هغه اسبابو، د هغه عواملو یوه جایزه هم والو کوم چې د داسې ټایپ واقعیاتو سبب جوړېږي. په دې ټول ایشوز باندې به خبرې کوو. دویمه غټه ایشو چې کوم ده هغه د افغان مهاجرین د واپسۍ ده چې د نن چې کوم هغې ته کوم ډیډلاین ورکړی شوی هغه ختم شوی دی. په دغه حواله باندې انتظامات چې دي هغه څه دي د پاکستان د طرفه؟ نه صرف دا چې افغانستان ته د زلزلې نه بعد د هر تعاون چې دی یقین دهاني شوې ده، باقاعده چې کوم دي سفارتي چینلز چې کوم دي هغه فعال دي. بلکې بعضې خلک دا خبره هم کوي چې په دغه صورتحال کې د مهاجرینو د واپسۍ چې کوم دغه یو سلسله ده په دې کې دی توسیع وکړی شي. دا هم دویمه زموږ موضوع ده. درېیمه موضوع چې ده هغه د خیبر پښتونخوا بالخصوص او د پاکستان د سکیورټي چې کوم معاملات دي، کوم حالات دي، په هغې باندې به لږ تجزیه پیش کوو. د ریاست یا د حکومت صفبندي چې ده هغه څه ده؟ د خیبر پښتونخوا آی جي چې دی هغه یو سپیشل انټرویو ورکړې ده، د هغې ډیټیلز به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو هم په دې ورځ باندې د کلدم ټي ټي وي د طرفه چې دی یو ډېر خطرناک، یو ډېر تشویشناک ماهانه پرفارمنس رپورټ چې ورته هغې وایي هغه مخې ته راغلی دی او د هغې تر مخه د خیبر پښتونخوا په 40 ضلعو کې د اګست په میاشت کې حملې شوي دي او د 500 نه واله د 650 پورې خلک چې کوم دي هغه په نښه شوي دي. دا ډېر عجیبه صورتحال دی. دوه ملګري، دوه اهم کسان چې په خپل فیلډ کې ډېر زیات ماهر دي، هغې راسره په سټوډیو کې ناست دي، راسره ناست دی. د دغه ډیزاسټر منیجمنټ چې دی دا په خپله باندې یو ډېر غټ ټاپک دی او د یو این او په لیول باندې په دې باندې سوچ بشار شروع دی چې د ډیزاسټر منیجمنټ بنیادي نکات چې کوم دي هغه څه دي او آیا د تھرډ ورډ چې کوم ده دا د دې نه د دې ډیزاسټر منیجمنټ د دغه پوره ټیم نه یا تیوري نه هغه خبر دی که نه؟ ډېر ښه کار یې کړی دی د زلزلو په حالاتو کې، د سیلابونو په حالات کې. انټرنیشنل چې دی په دغه څیزونو باندې انټرنیشنل ادارو سره یې کار کړی دی او میزبان هم دی د مختلفو پروګرامونو په ریډیو کې هم کار کړی. ډاکټر نوران افریدي صاحب ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې کور مو سار شوي. د ځوانانو
چې کوم زموږ سره یو کیپ دی د جرنالستانو په هغې کې را سره ډېر با صلاحیته ډېر با جرته جرنالست را سره ناست دی زموږ کشر دی زید عثمان. ډېره مننه زید. مننه. تاسو دواړه په منډه ډاکټر صاحب چې دی هغه خو روان و زما خوا ته راغلی خو ما ویل چې د دې نه ښه معلومات بلکل میلاویږي نو دی خو مو کښېنه او تاسو په تادی کې راغئ. په کوم د مهاجرینو یا د کډوالو واپسۍ کومه سلسله چې روان ده په دې کې په ازاخیل کې په نوخار کې د ټول نه غټ کیمپ جوړ شوی دی. په هغه حواله باندې به د پګو سره تعلق لرونکی زموږ ډېر ښه کشر ډېر ښه جرنالست په نبي چې دی هغه به را سره په لاین باندې وي. او څنګه چې په تورخم باندې کډې روانې دي یا په انګور اډه باندې کډې روانې دي دغه پوره اپریشن چې دی هغه روان دی نو په دغه حواله باندې به اختر ګلپا موږ د چمن نه په فون کال باندې چې دی په هغې باندې به اخلي. زایده د اول خو راته ته خپل ستاسو چې کوم اپډیټس دي د مهاجرینو په باره کې یا ته خامخا د میډیا مانیټرینګ هم کې د افغانستان د دغه کوم ډیزاستر چې راغلی دی قدرتي آفات دی خو لکه په کومه طریقه باندې پوره دنیا چې ده زموږ د بي بي سي په خپله باندې 6 سټوریانې کړي دي که نه او ټول دنیا چې د الجزیره یا سی ان ان پورې چې دی د هغو ټاپ سټوریز کې درځي اگر چې د نن ټول نه غټه انټرنیشنلي غټه کانفرنس چې دی هغه اعلامیه د کوم چې شنګای تعاون کانفرنس کې دغه شوی پاکستان چې دی د پاکستان د کیس یا د مقدمې د کاونټر ټیرریزم یا د کراس بارډر ټیرریزم په حواله باندې د پاکستان مقدمه چې ده په ډېره ټیک طریقې سره دغه شوی. خو موږ چونکې زموږ خپل غمونه ډېر دي که نه یو غم نه دی چې وکړې خاطره ډېر غمونه دي کوی په ساړه زړه بیا برق صاحب ګورې چې چېرته چې باران د خدای د قهر ورېدلی دی هغه زموږ کلی دی هغه ستاسو کلی دی لکه د یو صدمې نه موږ لا وتې نه یو او بله صدمه چې ده نو هغه خپل پوینټس چې کوم دي د هغې شیرینګ ما سره وکړه. جی بالکل هغه ستاسو خبره ده وکاڼي چې راځي زما په سر لګي که نه او هغه شی د افغانستان کې چې کوم راغلی ده د دې زلزلې مین مسله په دې کې دا وه یا به دا ووایي چې دا آفت دا و پکې عذاب دا و موږ دپاره چې دا ډېره نږدې وه د ځمکې په تل کې دا 4 کیلومتر چې کومه ایریا زیاته وهلې د هغې کې لاندې 4 کیلومتر ډیپت و د هغې اکثر چې زلزله کېږي د هغې ډیپت چې دی 8 کیلومتر 10 کیلومتر 20 کیلومتر ته نږدې نه طبیعي به زیاته کوي یس هغې خامخا افیکټ یې زیات دي جوټس چې دي د هغې زیات دي افیکټ حالانکې 5.8 که نه نو خو د هغې چې کوم ځمکې ته تل نږدې و د هغې وجې نه د هغې هغه چې د زیات و افیکټ زیات و. بله خبره دا د افغانستان کې دغه چې کومې سیمې دي د افغانستان دې طرف ته دې کې زیاتره کچه کمرې دي نو کچه بلکې هلته کې پوخ کور جوړول چې دی که نه بلکې پوخ قبره هلته کې دغه هم نشته پیشن هم نشته پیشن خو بده خبره ده ټرند هم هلته کې نشته لکه روایت هم نشته که نه دغه خلکو مزاج داسې دی. جی بالکل د هغې فاونډیشن بالکل نه نو فاونډیشن نه نو هغه خو بالکل چې معمولي څه نه څه هغه کېږي آفت یا څه شی معمولي چې جټکه ورته میلاو شي بس بیا ځي نو دې وجې نه د دې اوسه پورې چې کوم فګرز دي هغه تقریبا 900 ته کلوز شوي دي خو دې کې دا هم ویلي کېږي دا ریپورټس دي چې یاره یو دوه کلي داسې دي اوسه پورې هغې ته سره صحیح نشته نو دا فګرز چې دي دا نور هم سیوا کېدی شي 1000 خو کراس کوي چې 1500 خواوشا دې نه هم کراس کېدی شي ځکه چې هغه چې دي زخمیان چې دي هغه الریډي 2000 ته رسېدلي دي نو څنګه تاسو وی افغانستان حکومت چې کوم ریسپانس دی د پر هغه ډېر تیز دی اوس پورې خلاف توقع دی بالکل خلاف توقع او ایکسپیکټیشن دي څوک نشي کولای خلک وی دا پګړې والا خو هغه ډېر تیز دي چونکه وجه دا ده چې هر کال هلته زلزله راځي تیر کال هم هلته زلزله راغلی او په دې وجه باندې هغوی اټومیټیکلی چې دي سیز د پاره کم از کم تیار دي زمونږ غوندې نه دي چې لکه مونږ دلته هر کال سیلاب راځي مونږ تیاری هغه شانتې بالکل نه لکه په دې کې هیڅ شک نشته دی چې لکه ګورنمنټ لیول باندې بس رات گئی باد گئی سیلاب لاړو مونږ بس بیا غلی قرار کینو بیا انتظار کوو چې را روان سیلاب کله راشي ګورو به پېښور غوندې ښار کې دې طرف ته کم راشو پرون زه تللی ما د بوډنۍ پل کې چې کم سیلاب راغلی اوس بوډنۍ پېښور دی اچھا او پشتینی دیوالونه چې دي هغه تقریبا 1 کیلومتر خواوشا 500 میټر ایریا ده چې هغې کې جوړ شي نو هغه کورونه به محفوظ وي هر کال هغه کورونو ته 3 فوټ 4 فوټ اوبه ځي او هغه پرون مې کسانو سره خبرې کولې هغه وایي چې مونږ په دې نه چې تاوان مو کېږي تاوان خو زمونږ هسې کېږي خو د دیوال خو راته جوړ کړی که نه ته خبرې په دې کې تا ته خبر در کوم جی د محمود خان په دور کې د عربونو یو بجټ چې کوم دی هغه د دې پشتبانۍ دپاره منظور شوی او ته خبرې په هغې کې 80% بجټ په سوات کې د مخبرو چاردیوارو باندې چې دی په هغې باندې ولګېدو او په هغې کې چې کوم ټیکهدارانو هغه راپتیان دي ډاکټر صاحب د مړو رینوویشن
لکه دا او نوخار کې هم چې کوم هغه کې پښتني دیوالونه پوره نه جوړ شوي مینز کې چې دی نه دي جوړ شوي نو تیر کال هم چې کم سیلاب نوخار کې راغله او دا هغه یې متاثر کړي چې کم ځکه دیوال نشته کم ځکه چې پرویز خټک دور کې دیوالونه ورته جوړ شوي دي هغه کې 2 لک کیوسیک پورې وبا غو برداشت کړي ویل که 2 لک مخکې بچ 80000 نه برش وکیسا نو بیا به سیلاب په دې علاقې کې نو دغه آفات تی اتوماتیکلی او پاکستان کې بل غدار روان دي چې روان 24 غنټې کې 10 لک کیوسیک یو ریل روانه د انډیا طرف نه هغه چې دا ډېر زیاته خطرناک ده چې هغه به سند پورې 10 لک زی نو بیا به سپلیټ کیږي علاقو کې خو به هر حال پنجاب چې دی ایکسپیکټډ دی چې روان 40 غنټو کې نور هم ډېر زیات متاثر شي اگر چې پنجاب ګورنمنت ډېر ښه کار کړی کی چې کوم ده کنه هغه وخو ده هغه د بي بي سي رپورټ زما په خیال باندې چې 10 ډرونز دی اکټیویټ کړی دي چې هغه پوره د 100 کیلومتر ایریا نه چې تا هغه پوره ډیټیلز خي او هغه کې دم خي چې دومره دلته کې زناور دي یا دومره مطلب هغه کم سيزونه چې ساخلي کنه لکه او مریم نواز چې ده د فوټو سیشن پورې خبره نه ده بای هغه خټیک ټاک یو ځای ته چې چیف ایگزیکټیو لاړ شي کنه بیا خلکو ته پته لګي چې الته کې انتظامیه چې دا څومره اکټیویټ کیږي کنه اصل کې افت دومره د غټ لیول دی چې هغه ته لکه یو د ګورنمنت واس نه ورسې خبره انساني لس نه بهر دی هم دا سره هغه تیاری وته نو ډاکټر صاحب زما سمیت چې تاسو دغه زلزلہ چې راغلی و په خیبر پختونخوا په بټګرام کې په مازیره کې تاسو انټرنیشنل ادارو سره چې دی ایز چیف کنسلټنټ هم کار کوي تاسو هغه ټول ایریا چې د کتلیم د بیا هغه ډیزاستر دغه چې کوم ریهابیلیټیشن پروسس چې په هغه کې هم تاسو ډېر بنیادی کردار ادا کړی و پکې ګورننس د ایشوز چې کوم دي کنه دا بار لکه ځای چې کوم خبره وکړه چې هر کال هغه تاسو وایي د سیلاب او د وبو تاسو چې زه په دې لار راځم هر کال کنه جی بالکل او دغه باوجود چې کوم دی کنه نیم خبر دلته کې څومره ډپارټمنټ ته دی په نوم باندې چې دی د دې سوزونه په نومونو باندې هغه به تنخواګان نیالته به سیکټرین نشتی هغه چې په کوم گاډو کې ګرځي ایو میټینګ هغه گاډي تصویر شیر شوی کنه چې کوم طریقه باندې داسې ګاډي چې دي په امریکا کې صرف گورنر استعمالوي خو د گورنر سره ګاډ او دغه نه د ډرایور سره د خپل باندې کتلې دي کنه د ډېر غټ ریاست گورنر چې دغه سره زموږ یو میټینګ ونه موږ بیا چې په دغه کې راکوشو په لیفټ کې نو هغه خپل بیک په خپل باندې نیولو او چې راغی نو زموږ د کوسټر شاته دغه ګاډي ولاړو بس موږ ته سلام وکړو هغه سٹارټ کړو روان شو پکې کنه دا ولې منګه بار چې کوم دی داسې سانحاتونه یا د داسې واقعیاتونه چې د منګه تیری انتظامی طور لا یا اخلاقی بسم الله الرحمن الرحیم اکیل صاحب زبا د تاسو د انتظامی طور باندې خبره وکړه یا هر کال راځي موږ د تولې تیارې نه کوو یا موږ د دینه د خلاصون هغه کمی لارې دی غولې نه خپلو خو زه به د دې نه مخکې لږ د افغانستان په حوالې سره ذکر وکړم چې په افغانستان څومره زما ملګري خبره وکړه چې موږ په رسنیو کې ګورو چې افغانستان په ډېره ښه توګه باندې د هغه خلکو د کوم چې په د شپې په دغه زلزله کې هغه متاثره شوي دي مړه دي زخمیان دي یا د هغوی ریکوري کوي یا د هغوی ژوند څنګه بچ کوي نو زما خپل رائے دا ما چونکې تاسو ذکر وکړو چې زمونږ په ملک کې کومه سانحه شی و هغه ډېره لویه وه پای کې زمونږ په د خیبر پختونخوا بیا زمونږ سره د کشمیر او دا علاقې نن که ته افغانستان ګورې زه د سحر نه چونکې سحر نه پورې خو موږ ته پته نه وه چې سحر ما خبر شو چې په افغانستان کې او نن ما ټوله ورځ دغه د رسنیو د لارې د ټلویزیون د لارې دا وکتل نو ما ته یو شی ډېر زیات محسوس شولو چې زه وایم او په دا خبره زه ستاسو په دې فورم باندې د دعوې سره وایم چې افغان ولس چې دی هغه به د دغه ستونزه یا دغه ډیزاستر یا د کرایسس سری د دې نه به ډېر په اسانۍ سره ځان راوباسي او د هغې بنیادي وجه دا ده تاسو به کتلي چې هغه په دې کې بحیثیت یو قوم لګیا دي کار کوي بحیثیت یو قوم هغه لګیا دي کار کوي تاسو ګورئ په هغې کې حکومتي مشینري ډېر زر ټیک شوه او ولس دا دواړه په یو پیچ شوي دي او هغه دغه خپل خلک چې دی ریسکیو کوي پولیټیکل سکورینګ پکې نشته تاسو وکتل چې د هیلی په ذریعه سره هغوی د ستر ښارونو یا کابل یا جلال آباد دغه خواته خپل مریضان یا خپل چې کوم کیجوالټیز دي هغه تاسو ګورئ عام ولس په هغې کې د هغوی سره انوالو دی چې کوم ځای کې ډېر په ډسپلن باندې هغه ما یو تصویر کتو په الجزیره باندې چلیدو چې یو هلیکاپټر راغی نو په کومه طریقه باندې په لاین کې ولاړ دي هغه میډیکل ټیم
هغه ریسکیو ریسکیو ټیم او هغه کوم چې ټرانسپورت سره متعلق ترانسپورت سره ولای نه لګول بیا تاسو چې یو ګوري هغه ډېر په ډیسپلن باندې هغه پیشنټس چې دی هغه هلی ته راوړي بیا د هلی نه تاسو هغه فوټی جزم کتلی لري چې هغه هاسپټل ته کله راورسیږي هغه ته امبولانس هلته ولاړ دی هغه ټیک ټاک کوي بده کې ټایم نه دی ضایع کړي د افغان ګورنمنت ته چې کلم دا خبر رسیدلې ده چونکه کونړ تاسو کتلې زموږ سره نږدې او ډېره غرایزه څنګه چې زموږ د علاقې نورستان چې دی یا تیرا دا یا داسې علاقې دي داسې د دوی د مضبوط ښارونو نه دا ډېر لرې دی نو یو خدا دا چې زه ګڼم چې دوی ته به په اولني فیز کې چې دوی لګیا دي دوی په انفراسټرکچر باندې فوکس نه دی دوی خپل ریلیف باندې لګیا دي کار کوي اوس راځو د دویم فیز ته چې موږ ولې هر کال چې دی څنګه زموږ د ملګري خبر وکړه چې په افغانستان کې هر کال زلزله راځي یا د هغوی دپاره هغوی تیارې هغوی خو خپل حساب باندې چونکې د هغوی وسایلو ته که ګورئ یا د هغوی ملک چې کوم صورتحال سره مخ دی یا په هغې کې د مالی لحاظ یا انتظامي د هغوی سره وسایل څومره دي هغوی د خپل قد او د خپل وس نه په ښه توګه لګیا دی کار کوي اوس موږ دلته خپل ملک ته یا خپل وطن طرف ته راځو نو د بده مرغه زه خو دلته دا وایم چې زمونږ تر کومه پورې حکومتي مشینري او پولیټیکل چې کوم زمونږ سټیک هولډرز دي دوی چې تر کومه پورې د خپلې قبلې چې نوي درستې کړې تر هغه ټیمه پورې زما په خیال چې دی ما ته نه لګېږي چې موږ به په راتلونکي کال کې بیا هم د دغه سانحې نه به څه زده کړه وکړلی شو او د راتلونکي کال د دغه ډیزاسټر په دغه موسم کې چې کوم دغه سیلابونه راځي د هغې دپاره به څه ملاتړ وکړو یا د هغې دپاره به هغه ګامونه پورته خبره کوم هم داسې ده هغه بار بار ثابتېږي موږ پکې دا 50 نه وغوښتو که نه او دا ناللی د کوڅه ناللی اسلام آباد او پنډۍ د دې چې دا دوه غټ ښارونه د یو بر سره لینک کوي یاره موږ د هغې په مسئله باندې تر اوسه پورې ګوره سر تاسو هر کال د پنډۍ چې د ټولو نه زیات لوی سټیک هولډر چې دی که د هغه تاریخ تاسو وګورئ دغه خبرې ته زه راتلم چې هغه یو انټرویو کې شیخ رشید صاحب وایي چې زما د ټولو نه زیات د ژوند لوی خواهش دا و د ناللی نو دا څنګه خواهش و چې ته څو ځلې وفاقي وزیر بیا څو په دغه د مشرف په دور کې چې ته یو ډېر پاورفل وزیر وې په هغه ټایم کې تا ونه کړلی شو نو دی نه په زما په خیال د خواهش کول نه دي پکار زه وایم چې عقیل صاحب تر څو پورې دغه سیاسي حکومتونه د دغو نارو نه نوي راوتې چې دا کار زه کوم او دا کار به ته کوې دا کار زه کوم تاسو اوس مثال ورکړو په بونیر کې چې کومه سانحه مخې ته راغله په باجوړ کې راغله په سوات کې راغله زمونږ د دغه صوبې هغه ذمهوار چارواکي تاسو هلته کتلي دي د هغه خلکو سره یې ملاتړ کړی دی د هغه جنازو ته یې اوږې ورکړي دي د هغوی په کیمپونو کې یې ناستې کړې دي په دغه سانحو کې دا ګوره د دې خو د ټولو نه خطرناک چې کوم فیز را روان دی هغه په بونیر باندې چې را روان دی یا په دغه ډیزاسټرز کې کله کېږي دغه ټایم خو تیر شي مړي چېرته وي هغه راووځي کور وران دی دا به بیا آبادېږي خو د ټولو نه زیات چې دغه ولس په کومه ټراما کې وي او دې دپاره سایکولوجیکلي کوم سپورټ پکار وي هغه ډېر زیات چې دی هغه پکار دی اوس ګوره دې وخت کې څنګه چې زمونږ تاسو غم ښادي وشي 2-3 ورځې مېلمانه ځي راځي لږ ډېر سړي ته د غم پته ولګي دا خو اوس په بونیر کې چې دی یو هله ګوله جوړه شوې ده یا په کومو ځایونو کې ریلیف هم راځي خلک هم راځي ډېر پکې د ډېرو ښو ادارو چارواکي پکې راشي هغوی په ډېره ښه طریقه چې کوم سیول سوسایټي ده یا موږ ورته ارګنایزیشن وایو یا ډیولپمنټ سیکټر ورته یا ان جی او سیکټر ته وایو یو هغه جوړه شوې ده خو څه ورځې بعد به هلته خاموشي شي هلته به داسې خاموشي شي چې د مرغان اوازونه به وي د دغو خلکو جړاګانې به وي د دغو خلکو فریادونه به وي نو په دې ټیم کې بیا چې څنګه تاسو ذکر وکړو د ارګنایزیشن یو سټریټیجي دا وي چې تاسو به د ریلیف نفس چې کم فورن چې کم ژوند بچ کول دي یا د هغه د روټۍ د خوراک د شلټر بندوبست کله وکړو نو سیکنډ ټایم چې د هغه میډیکل ریلیف هغه د دې نه زیات ګران او د دې نه زیات کار دی هغه وایي چې تاسو هغه پرولانګ وي نو دغه اکټیویټیز چې دي په کار دي او دې کې اوس دا سایکولوجیکلی ټریټمنټ دی اوس مونږ او تاسو په روټین کې که وګورو که څنګه تاسو وختي خبره وکړه مریم نواز یا دا زما چونکې دغه پولیټیکل پارټي سره ډېر مې پکې انټرست هم نشته او ډېر خوښوم هم نه نو زه دا وایم چې هغه هر څوک دی خو که د یو صوبې یو چیف ایګزیکټیو وي د هغه نه امیدونه وي
دغه نه 2-3 قسمه امیدونه وي. یو هغه امید وي چې یو مشر چېرته لاړ شي د هغه کمیونټي دپاره دغه تسلي وشي تسلي وشي زما په غم کې شریک په غم کې شریک دی. دویم د هغوی دپاره څه اعلانات وکړلی شي. بل د هغه سره نږدې ملګري چې دي هغه په مختلف سیکټرز کې انوالو وي، هغوی هم راځي او د چریټي په بیس باندې هغه هلته کارونه کوي. نو زما په خیال د بده مرغه زموږ په دغه صوبه کې خو دغه شی ماته په نظر نه لګېږي، او تر څو پورې چې ادارو خپل کار دلته نوي شروع کړی او دوی خپل حدود نه پیژندل. تاسو اوس وګورئ که نه که په سواد غوندې ښکلې سیمه چې ده په هغې کې یو سړی هوټل جوړوي نو هغه وایي چې زه د اوبو په منځ کې یاره بار بار یې جوړوي بار جوړوي. تاسو ته خبره کوم په دې باندې ما په نیشنل میډیا باندې هغه د چې کوم هغه مېلمانه دغه شو د شهیدان شو، ما په مین سټریم میډیا باندې په هغې به تبصره کوله. ما ورته ویل چې یاره ما د یو کمیټې ته یا یو کمیشن ته تحقیقي کمیشن ته راوغواړي چې زه ورته وښیم چې د دې کابینټ پلاني وزیر چې کوم دی که نه د هغه هوټل یې په پلاني وخت کې وړم 2009-10 کې، او هم په هغه ځای باندې بیا یې نوسي ورته ورکړې ده، بیا جوړ کړی دی. دا سلسله بره د کالام نه را شروع ده. دلته نه د کالام کې چې کوم په 2010 کې وړو هغه هوټل چې دی د هغې نه هم وربره جوړې شوي دي. هلته سیند دومره پاته دی. د نیمو بیوروکریټس د سیاستدانانو چې هغه په فیډرل ګورنمنټ کې دي او که په پروینشل ګورنمنټ کې دي، د هغو هلته کې هوټلې دي، د هغو هلته جایدادونه دي، د هغو فارم هاوس دي. هلته یو وزیر صاحب دومره غټ هوټل جوړ کو، بالکل دریاب سره جوړ کړي. بره په کالام کې یو وزیر صاحب د صوبایي کابینټ کې ډېر غټ ځای جوړ کړي، دومره غټ ځای جوړ کړي. کوم چې تجاوزات او کوم یو سلسله شروع شو شاه بلشاه صاحب هغه کې چې د سټینډ واغستلو چا په وینا باندې وی کړی جی په نوخار کې او په دغه کې نو هغه بیا سټاپ شو. دا چې چا نوسي ورکړی وه هغه نوسۍ والا سړی هم تاسو پېژنئ. هغه باره کې ما دا خبره کړې ده چې دی که نه ده ته د انسداد دهشتګردۍ چې کومه دفعه لګي که نه هغه پرې ولګوئ. دا صرف 302 نه دا د مهاجرینو د خبره چې ده هم ډېره کرنټ ده که نه. جی جی فضل نبي زموږ سره په لاین باندې دی د پابون. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. او څنګه یې فضل نبي؟ تاسو دعا ده سر، تاسو دعا تاسو خیر. ستا ډېره مننه. دغه د ازاخیل کیمپ یا نور چې کوم ډیټیلز دي هغه د سوشل میډیا په ذریعه باندې ته زموږ سره شیر کړې، او واحد دغه سورس چې موږ ته لږ ډېره پته پکې لګي د دغه ډیټیلز راکړئ چې ازاخیل کیمپ چې کوم دی د هغه فنکشنل څه دي، د هغه ذمهواریانې څه دي، د خلکو د راتګ دپاره یا د خلکو د واپس لېږلو دپاره چې دي هغه انتظامات څه دي، او نن چې کومه یو ریشو چې په هغه کې اضافه شوې ده چې ډېر زیات خلک راځي، او دا خلک د کم ځای نه راځي. نو زموږ به لږ ډېر هغه کابلیانو خبره سر به مو په اخلاص چې روان څه دي. جی بالکل. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې چې UNHCR دي که نه، هغه چې دلته د VRC سنټر کوم جوړ شوی دی، نو هغه دا د هغې کډوالو لپاره جوړ شوی دی چې کوم د اسلام آباد کې یا د پنجاب د مختلفو ښارونو کې اوسیږي دلته. او هغه ځینې دا خلک چې کوم دا ډیډلاین ورکړی حکومت طرف نه، نو هغه ځینې خلک راځي د پنجاب او د اسلام آباد ته، هغه خلک راځي او دلته خپل رجسټریشن کوي، او بیا دې ځینې چې کوم دی نو هغه د تورخم په لارې دې ځینې واپس خپل وطن ته روان دي. نو دا سنټر چې کوم دی د داخلو سنټر چې کوم دی رجسټریشن سنټر VRC سنټر چې کوم دی دا دلته جوړ شوی دی چې دا د هغې کډوال لپاره جوړ شوی دی چې بیا چې تر اوسه پورې چې موږ که عدد شمار وګورو چې دا 1 اګست نه دا یو نو د 1 اګست نه والته 1 سپتمبر پورې تر نن تاریخه پورې 9,000 خلک چې کم دي نو افغان کډوال چې کم دي نو دې کې رجسټریشن کړی دي او د تورخم په لار باندې خپل وطن ته تللی دي. د 1 اګست نه د 1 سپتمبر پورې 90,000 دا 93,000 دي 93,000 افغان کډوال چې کوم یې غوښتل رجسټریشن د شوی دي دا UNHCR عدد شمار دی چې کومه دلته بیا تاسو بل خبره چوکو چې دلته مشکلات څه دي. نو مشکلات په دلته ډیر زیات مشکلات دي، لکه موږ تاسو وخت په وخت باندې سوشل میډیا باندې هغه شی خورو دا هغه کډوال راځي چې کوم د اسلام آباد یا د پنجاب مختلفو ښارونو راځي او دلته رجسټریشن باره کې نو دلته دا خبره کیږي، دا خبره واضحه ده چې دلته چې VRC سنټر کې چې کم دی نو دا عمله چې کم دی نو هغه ډیره کمه ده. ډیر د UNHCR طرف نه چې کوم عملال د تنشمید نو هغه ډیره کمه ده او په هغه کموالي په وجه باندې د رجسټریشن چې کوم نو هغه عمل چې دغه سست دی
ډیر زیات سست دي. نو په هغه وجه باندې دا کم چې افغان راځي د پتیزي خلک راځي دلته او بیا دلته هغه سټې کې د خپل د رجسټریشن د پاره د 3 نوول د 15 ورځې پورې هغه دلته د خپل لګاړو کې ناسي کډوا هغه خپل دغه سره یعنی انتهایی بد علي موږ دا وایي چې مدي انساني علميه دلته دا چې کم از کم 3 ورځې سلور ورځې نه تر 15 پورې حتی چې دا هفته او دغه اتوار چې پکې منځ کې چوټي راشي نو بیا خو ډیر زیات دغه شي کم از کم 15 ورځې چې کم نه یو د خاندان چې کم هغه په سړک باندې تیري هغه خاندان کې چې موږ وګورو ماشومان واړه ماشومان چې کم دي بیا زنانه چې ګورو بوډاګان چې ګورو هغه په دغه ځای کې د سخت ګرمۍ چې کم د اوس د کم د سود انور چې کم دی هغه ته د پراتیږي او الته د لپاره اس قسمه دغه نشته کوم وګورو یو او بو د لپاره سکول لپاره اس قسمه او دغه نشته یا د لپاره داسې نه دغه د سوري تنظیم شته چې الته د خلک کینی او الته په خپل نه په نبی د تا چې کوم د خاکه پیشکې کنده خو ډیر افسوسناک ده بلکې شرمناک ده د یو ان سی آر په کې سرول نشته غي خو په داسې سيزونو کې چې دنه غیر نشته جی داسې د آی خو دنه چې کوم سہولت ورکړي آی خو به ټیک شو جی دنه سنټر کې چې کوم جوړ کړي جی دنه چار دیوالي کې دنه جی کنه نو آی خو بس الله ټیک شو ناس په پکې بدل لګیدل یا عام سړی خو الته نشته نور باقي خو الته مېړي ته اجازه دنه نشته او بخار خل آی الته ټیک وی به سہولت بدلنه وی نه د خدانه خو چې بعد د کم په خلک په انتظار باندې ناسي نو دا ډېر شدید دغه غټ تکلیف سره مخ دي او دغه چې داسې خبرونه هم راځي چې دا کم زمونږ مسلمانان رونه زمونږ پښتانه رونه چې ترانسپورټران او تمنګ وایو هغه وي هم وي هغه د قرباني هغه د کډوالو د حلالولو د لپاره چې د کرایه نه داسې جوړ کړی چې خلک جی بالکل دا خبره ډیر واضحه ده پرون په دې باندې ما وختیم دغه کړو چې سوشل میډیا باندې یو دغه کړو خپل لپاره دا بالکل جی ما په دې چې اگلا دې تر خبرو کې نو هغه دا کډوال دا الزام لګی چې مونږه یعنی کرب عام روټین کې چې کوم یو نیم لک روپۍ وا نو اوس دغه کرای چې کم نه مونږ د 3 لک نو تر 15 لک پورې دغه د کابل پورې دا پیسې اغشته کیږي هغه یعنی ګاډي یو خدا خبره کوي ګاډي ډیر کم دي ډیر زیات کم دي ځکه چې افغانستان نه ډیر کم ګاډي راځي او هغه چې کوم سبزی روړي یا انګور روړي یا نور څه دغه روړي نو هغه نه بعد به دي دا ګاډي خلی ګاډي ډیر زیات کم دي او خلک لیپل د ګاډه لپاره ګرځي نو هغه نه ترانسپورټران چې کم نه ډیر غټه پیدا خلی ډیر غټه پیدا خلی یعنی دا ډیر سنگین خبره ده خلک دې پته زره وادي خو خلکو ته هغه سہولت نه ملاويږي چې خلک دې نه لاړ شي جی نو دلته بیا ته د وختي ما چې کوم څنګه خبرو کا چې دلته کوم خلک پراتی دي د توبو د سکاک د خوراک د هیڅ قسمه تنظیم نشته تاسو کومه وګورئ د امانګر نه تاسو د نوخا طرف ته راځي دا ګاډي خلک هغه نه راځي اسلام آباد نه د پنجاب د اټک طرف نه راځي نو دغه نه لکه والد امانګر نه والد تر راځه داخل پوری د جی ټي روډ په دوه طرفونو چې کوم نه آلته خلک دا ګاډي ولاړي دا غټ لینونه لګیدلې او به داخل پوری په پوری دا لینونه لګیدلې دوه طرف ته ډېر مننه په نبی دا خو مسلمانی ده کړه دا اکیل صاحب بل ورس پورې بونیر افزاده علاقه دا هغه کې کوګه کیمپ ورته وي د افغانانو کیمپ ته د مهاجر چې پکې اوسېږي 4 لک روپۍ کرایه وا 2 ورځې مخکې بیګا چې خیرانه شپه وا 6 لک روپۍ د یو ټرک کرایه خلکو نه چارج کړي دا ځکه چې هغه ضرورتمند دی او مونږ خو یو مړ کېدو بل سرته پراټې پخې کنه مونږ خو هغه خلک یو نه د دې بیا څه چیک اینڈ بیلنس نه د نظامي په تور نو د پولیس کار یا د بل ادارې کار بدای چې هغه صرف خلک د نو پولیس خپل کار کوي بیا کنه بلاره لاره باندې هغه خپل چونګه مونږه وای د دې پورې چې راځي هغه پکې خپل ایسه اخلي نو هر سړی دلته خو ډیزاستر خلک اپورچونټی په تور باندې ګوري کنه اکیل صاحب داسې ده چې تر څو پورې د افغانیانو سوال دی د لیګل او څنګه چې د ملګري خبرې وکړي ډېرې په ډیټیل سره خبرې وکړي ګوره افغانیان په دغه وطن کې موږ سره 40 کاله تیر کړل اوس د افغانیان ضرور لاړ شي خپل وطن په آبادولو کې د ډېر لوی کردار ادا کړي بېشکه چې لاړ دي شي خو مونږ وایو که د 40 کاله مونږ ساتلی دي دوی د لیګل دی په داسې طریقه وشي چې دا د ریسپیکټ د احترام په شکل کې وشي بېشکه چې د حکومت په ښه یادونه ځان سره یوسي لکه اوس مونږ وایو چې د پولیس یا سیکورټي فورسز چې هغه لګیا دی په هغه یو پریشر بلډ کوي چې ته به وځي ظاهره هغوی ذهني طور تیار دي چې مونږ به ځو
خو لکه اوس ته 15 لکه یا 4 لکه یا 6 لکه روپۍ کرایه داخلې نو زه وایم چې هغه به لکه یو سړی دلته کډوال دی هغه اوسېږي د هغه سره په 4 لکه یا 15 لکه روپۍ د کومه مخه به راځي یاره هغې خو بیا هم ګرانې شوې که نه دوی به ته بم په داخل پارک کې نه شي دغه کولی ټیک شوله جي هغې دپاره هغه بنیادي سهولتونه تاسو نه دي ورکړي بل په افغانستان کې اوس دا کم زلزله راغله په دې وخت کې اوس د افغانستان کې چې دی هغه ذهني طور باندې د هغوی سوچ چې دی د انتظامیې د حکومت په خپل بل طرف ته ډایورټ شوی دی نو که اوس ته لګیا دی دا خلک لګې زه تاسو ته د دې ساده مثال درکوم چې کونړ زما دوستان دي او هغه د کونړ دي د خراسان کې دوکانونه دي هلته روزګار کوي ژوند کوي تاسو یقین وکړئ چې سهار نه زه په دې سوچ کې وم چې زه د هغه سره رابطه وکړم د هغه پلار هلته دی د هغه وروڼه په کونړ کې دي او زه د هغه سره رابطه وکړم چې هلته خیر دی ټیک شوه زما د هغه ملګري سره رابطه نه کېدله زما نه نمبر چېرته ګډوډ شوی خو بل ورور نه خبر شوم چې هغه په فیسبوک باندې یو پیغام پرېښی و دغه ولس دپاره نو ما ته اندازه ولګېدله چې آیا شکر دی د ده فیملي ته خیر شوی دی اوس د هغه که خیر شوی دی جانی مالی خو به خیر شو یا به ورته شکر دی مرګ جوب له به نه شوی کور به وران شوي وي دا د کونړ چې په پاکستان کې یا په پښتونخوا کې پراته کډوال دي او په کونړ کې کومه سانحه راغله دا خلک چې سبا ته لګیا به چېرته ځي حکومت له پکار دي چې په دې کې لږ غونتې څه نرمي راولي اختر ګلفام چې دی هغه وکړو بیا به چې دی نور تفسیر وکړو السلام علیکم اختر ګلفام وعلیکم السلام اکیل صاحب ډېره مننه څنګه یې ته الحمدلله بالکل خیر اکیل صاحب ښځې بیا کډې بارېږي بیا کډې بارېږي تبصره پې کوه بس زه چې دی وخت نه ضایع کوم او اکیل صاحب بالکل د خبر سره زه اتفاق لرم لکه څنګه چې په افغانستان کې زلزله راغلې نن سوشل میډیا ما کتله د ټولو پښتنو دغه یو ډیمانډ ولو چې افغان کډوال چې کوم روان دي حکومت چې کوم ډیډلاین ختم شوی دی او قانوني کاروایان تیزه شوي دي نه صرف په خیبر پښتونخوا کې بلکې په بلوچستان پښتنو سیمو کې او په نورو علاقو کې هم د افغان کډوال په حواله چې کوم اقدامات هغه کې تیزي راغلې ده خو د دوی دغه مطالبه وله چې حکومت چونکې په افغانستان کې دا وخت په مشکلات کې دي هلته زلزله راغلې ده د هغه زلزلې په وجه چې دی فلحاله چې دی دغه کډوال چې دی د هغو ته لږ ریلیکسیشن ورکړي یو څه مدت نور توسیع ورکړي خو دا د عوامو یو ریاکشن دی چې کوم کونړ کې کومه زلزله راغلې ده دا بعد بل طرف ته د افغانو کډوالو چې کوم ډیډلاین ختم سو د هغه بعد خاص کر په بلوچستان او په سره د شاه چمن کې په هغه کې نور هم تیزي راغلې ده او په ډېر غټ کڼ شمېر چې کوم افغانان وروڼه دي هغه دلته چې کوم خپل جایدادونه دي یا دوکانونه دي یا د دې چې نور دلته سامان دی هغه د خرڅلاو بعد روان دی او په ډېر ګڼ شمېر په چمن پاک افغان بارډر چې کوم وید هولډینګ کیمپ جوړ شوی دی پر 0 پوینټ باندې هغه کې نن هم په زرګونو کسان افغان کډوال هغه به افغانستان ته د دې چمن د لارې واپس لاړل نو د چې کوم د دې افغانانو وروڼه دي د هغه خلاف دلته څه فیصلې شوي دي چې ضلعي انتظامیه به د هغو ګرفتاریانې کوي د فارن اکټ چې کومه مقدمه ده د هغه مطابق او د دې چې کوم کاروبارونه مراکز دي دوکانونه دي هغه به چل کېږي او پر کورو به چې کوم چاپې دي د هغه منصوبه بندي هم تیاره شوې ده او د دې بعد به چې دي هغه کوم چې هوټلز دي مارکیټونه دي ورکشاپ دي او په اسکولو کې چې دي کوم دغه کې هغه به هم بالکل دغه چې او د دې بینک اکاونټ الریډي بند شوي دي سیمان به نور هم بلاکېږي موبایل سیم چې کوم دي هغه به هم بلاکېږي نو دې طرح ته پاته چې دي افغانان بالکل کډې روانې دي او دلته فکر نه کوم چې په پاکستان کې د سیلاب بعد به د دې په مدت هغه به توصیف کې خود عوام د جانبه چې دي هغه یو دغه راغلی دی چې هغه د فوري طور چې دی هغه کې کمی راولي بل طرف ته اکید صاحب ته به بهتر پته وي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلي کې نن یو قرارداد هم منظور شو چې افغان کوم زخمیان دي دغه چې کوم دي هغه ته بالکل ویزیټ پرې او چې کوم افغان ورونه دي هغه دې به واپس راشي او د دې د علاج معالجه په پاکستان کې وشي افغانستان چونکې زموږ همسایه دی برادر ملک دي همسایګان اکیل صاحب نه بدلېږي او کله کله ښه رویې او ښه مثبت پیغام د ملکونو په مابین کې یو ډېره ښه کردار ادا کوي دا یو ډېره بهترینه موقع ده چې پاکستان خپل افغانان ورونه افغان حکومت نور هم ځان ته نږدې کړي بالمقابل چې انډیا ته خپل بلا شبه دومره ښکلې مشوره مو ورکړه او دومره ښکلې مشوره مو ورکړه او د ډاکټر نوران صاحب چې دی دوم دغه خبره وکړه زاید هم دغه خبره وکړه دا راته ووایي چې دا د کراچۍ یا په سند کې چې دي هلته خو ډېر زیات دي نو هغه هم دغه د چمن روټ استعمالوي دا کوم مهاجرین چې روان دي
بالکل اکیل صاحب د سند چې کوم دی ایون پنجاب د هم خلک راځي د چمن روټ مالي سند خو ټوټل د لیدي اندرونه بلوچستان چې کوم ډیسټریکټس دي هغه هم دغه د چمن روټ استعمالي نو پر دې لار باندې چې دی هغه کړي دی او په ډیر ګڼ شمېر ماته تاکیل صاحب وایي چې یکم ستمبر نو ډیډلاین دغه سولو د نن سره ډیر ګڼ شمېر کې شي افغان کډوال ورونه چې دی هغه واپس افغانستان ته روان دي. ډیره مننه خپل خیال ساتئ چې څومره کېږي د حق لپاره د سہولیاتو لپاره چې د اواز اوچتول پکار دي دا هم ډېر ګران کار کنه دا ما په خیال باندې ټول غټ اپریشن دی دا پیس 3 دی د دې په بیک ګراوند کې جی دغه پوسټ دغه تر شو کنه دی ډاکټر صاحب خو په دې ډیزاستر منیجمنت بلکې مس منیجمنت چې په هغه باندې تاسو خبرو کې چې موږ سيزونه څومره مس منیج کوو تاسو خبرو کړه دا کوم چې دلته کې په خیبر پختونخوا کې پاکستان کې د جنگ روان دی کنه نو په دې کې دوه د دې د فریق دي یو هغه فریق ته چې هغه جنگ کوي او د هغه مفادات چې کوم دي کنه نظریاتو خبره نه کوم د مفادات او هغه جنگ سره تړلې ده خدا سه به کې د غینه زیات به شمار دي چې دا مفادات چې کوم دي کنه د امن سره تړلې ده امن برای فروخت دغه شو دا سر ډیزاستر چې کوم دي په دې کې به په یقینا تاسو زه خبره کوم کنه د خپل مشاهده په بنیاد باندې چې داسې ډیزاسترز چې کله راشي په هغه ټایم کې زمونږ بعضې سیاستدانان او بعضې بیوروکریټس کینی په اسلام آباد کلب کې په پېښور کلب کې په بعضې نورو ځایونو کې او هغوی وایي چې ځان ورته تیار کړي لکه موږ دومره بې حسه یو موږ دومره چې کوم دی که نه لکه زموږ نه د انسانیت هغه څیزونه چې کوم دي هغه وتلي دي خو تاسو ډېر ښکلې انټرویو کړې ده ډېره ښه انټرویو مو کړې ده د آی جي صاحب سره د هغې کوم چې کی پوینټس دي هغه هم سره خامخا شیر کړئ سبا به هغه مونږ چې دی په هغې باندې سټوري به پوسټ کوم پکې هغه دا یو خبره دا هم کړې ده چې یاره د دې نه مخکې د زم اضلاع کې چې د پولیس کوم انفراسټرکچر و هغه عملا د نش برابرو او د ډېرو پولیس چوکانو چې دی د هغې دیوالونه نه وي هلته کې بنیادي سهولیات چې ده هغه د هغه وجې نه ځکه کې باندې وضعیت ټیکس هم کېدل پکې وایي چې موږ ته فیډرل ګورنمنټ او پرایشر ګورنمنټ چې کوم دی هغه سهولیات راکوي او دا هم دا خبره کړې ده چې موږ د تېر کال په مقابله کې د اګست سره چې موازنه یې کړې ډېټه یې شیر کړې ده په خیال باندې دا کار چې د نسبتا ښه دی د هغه انټرویو ډیټیلز را سره شیر تېر کال دې ځای نه به شروع کړو دا وروستو خبره ده خو دا به اول کړو تیر کال په نسبت موجوده کال چې کوم اته میاشتې دي دا په دې وجه باندې 15% کمی پکې راغلی 15% ډېر غټ کمی دی موجوده حالاتو کې چې وګورې په یو کال کې چې ته دومره ټوپ وایې نو را روان کال ته کېدای شي 30% راشي تیر کال 86 پولیس اهلکار چې دي په دې اته میاشتو کې چې دي هغه شهید کړی شوي او تقریبا یو سل شلو نه سیوا چې دي بلکې یونیم سل هغه ژوبل شوي را روان کال چې دی دا اوس روان کال چې دی په روان کال کې شپږ او یادي او ورسره 110 ژوبل دي نو ژوبل 40 کم شوي دي ورسره دلته کې لس کسان چې دي هغه په شهداو کې هم پولیس فریم ورک کې د ټیک مطلب ډیولپمنٹ بالکل او بل اړخ ته چې دي سره سره اپریشن هم روان دي اتارو بیسس باندې روان دي اوس د 13 هفته تاسو کته دیر اپر دیر لوور دیر ورسره چې دي په مومندو کې باجوړ کې په دې کې دا اپریشن بنو چې دی بنو سپیسیفیکلی بنو کې چې دی کواد کاپټر نن سوا یو نوې فینامین راغلی دا ډرون راځي کواد کاپټر راځي اټیکس راځي خو ریپلس کیږي وجه دا چې موجوده چې کوم آی جی راغی د په دې باندې تعریف پکار دی چې د په نور سيزونو باندې کار نه ساتل چې کرپشن دی دا خبره زړې دي هغه په انفراستراکچر ډیولپمنٹ طرف ته فوکس وکړو صوبایي حکومت چې راغی اول ځلې صوبایي حکومت نه 4 ارب روپیا واغسته 4 ارب واغسته نو هغه چې دی په جنوبي اضلاع باندې انویسټ کړی جنوبي اضلاع لکی کې کرک کې او بنو کې ټانک او ډی خان کې تانې چې کوم چوکۍ دي هغه ریبلټ عملی شروع کو اب روان یو کال نیم نورو ماخلی خو اوس هم پروسس چې دی هغه روان دی بیا د کارو چې اوس بجټ چې کوم شو دی کې 20 ارب روپیا ته واغسته 20 ارب روپۍ واغستې به 20 ارب روپۍ په دې کې دا دی اوس تاسو ته پته چې مخکې کوم اداره کې ما کار کوله سه کاله مې هلته کار کړی دی په هغې کې نوې پښتونخوا یو پروګرام و ان سپیسیفیک چې دی زم اضلاع ته به زه تلمه په زم اضلاع کې پولیس اهلکارو سره ټوپک هم خپل و ما داسې اورېدلي زمونږ دغه دی د لرامانه جی زه اکثر هغه کوټ کوم هغه ما ته پروګرام کوم دی پروګرام کې ما ته خبره کوله چې زمونږ په باجوړ کې باجوړ یاد هغه د باجوړ سټیشن منیجر دی هغه چې داسې دنیا پولیس والا پیژنم
چې هغه ته کلاشنکوف نه دی ورکړی نو هغې د ځان نه یا د رشته دارانو نه چې دی ذاتي کلاشنکوف چې کوم ذاتي یو د هغو سره چې کوم اسلحه ده په اورکزو کې چې زه لاړم پولیس اهلکار هغه ټایم کې 2100 کلاشنکوف یې 1100 1100 او هغه هم خلکو سره خپلې وې په هغې کې سرکاري کلاشنکوف 300 وې دغه شانتي بیا چې لاړ شي برا کورمې کې هم سیم سچویشن و کورمې کې خو پولیس هغه شانتي لکه نه دی لکه ایز کمپیر ټو نور ځایو کې چې دی بیا چې زه کله لاړم باجوړ خو تاسو فضل الرحمن یاد کو په مومندو کې سیم پوزیشن چې دی مومندو کې 2600 پولیس اهلکارو او کلاشنکوف الته نسبتا خو 1900 1900 ټوپک وی ور سره مطلب دا دی چې خو اوس چې کم آی جی دی د سکارو کو چې 4390 کلاشنکوف واغسته 4300 چې دی دا کلاشنکوف چې دی دا ریکروټینګ او دا زم ازلا لپاره واغسته بیا په کې د سکارو کو چې 200 گاډي چې دی د هغه کوټینګ یو کو کم ته چې بم بلټ پروف کوټینګ یادېږي بلټ پروف او بم پروف طرف ته هم روان دي او ور سره اوس د سکار کوي مزید 200 گاډي چې دي هغه به هم په دې اړه باندې بوزي خو اصل کې وجه دا ده چې موږ ریسورسز ډېر لیمیټډ دي او بل خبره دا ده چې فاټه چې دا ډېر لري اوږده دا ایکسټنسیو علاقه دا ډېره وسیع ده په هغې کې بیا دغه څیزونه چې دي کول چې دي هغه انفراسترکچر باندې کار شوی جی او بیا بل طرف ته بوس راشو بیا دی کې اټیکس شوی په 28 مارچ باندې یو اټیک وشو حقانیا حمید الحق صاحب چې دی هغه سره د 500 کسانو شهید کړي شو هغه کسان چې دي هغه ټوټل ګروپ اپروچ شوی دی مطلب ختم کړي شوی دي بیا بل اړخ ته براشو په 15 اپریل باندې مولانا شاکر منیر صاحب چې دی هغه چې دی په اورمړو کې هغه شهید کړي شو هغه کسان چې دی هغه هم نیولې شوی دي بیا په باجوړ کې ایسی باجوړ چې دی ډېر خپل لکو ډېر تکړه هغه ګروپ کې چې کم موټر سایکل استعمال شوی کم سيزونه هغه ګروپ ته مطلب رسیدلې دي بیا هغه نه علاوه برا په هغه کې اٹیک شوی په دیر کې پولیس چوکۍ باندې اٹیک شوی تاسو پته یو 2 میاشتې مخکې په هغه کې چې کم پوره تشکیل انوالو په هغه کې 14 کسانو 14 کې اته چې دی هغه وژل شوی دي او نور چې دی هغه نیول شوی دي دا ویل دي کنه چې موږ 150 کسان چې کوم دي دا غو کیس موږ داسې پروسیډ کړی دی دا سم جوړ کړی دي چې هغه د های کورټ لیول پورې د ضمانتونه سپریم کورټ پورې کینسل شول او 600 کسان چې دي گرفتار شوی هم دي پدې کې اوورال اوس پورې پدې اتم میاشتو کې 600 از ا هیوج نمبر چې دا گرفتاریان چې دي د په عمل کې راوستي شوی دي بیا به راشو په خبر کې د مې میاشت کې درې اٹیک شوی په در په درې مولایان چې دي هغه شهیدان کړي شوی یو په هغه کې اچینی کې چې دی هغه مولانا صاحب وجل شوی او بل مولانا صاحب چې دی هغه ور سره لکه سربند چې دا هغه کې بل مولانا صاحب چې دی یو سیریز چلیدل هغه کسان چې دی هغه هم نیول شوی دی اس آی جی صاحب کلیم کنه دا کنه هغه دا منګه ول همیشه د ډیپریشن یا ټینشن یا فرستریشن خورو چې د اوسنی پولیس قیادت ته دا کریډ ورکول پکار دي چې دوی کم از کم د انفراستراکچر هغه کم دغه چې دی هغه بنیادی ضرورت لکه زمونږ چې کم کاکره کې اٹیک شوی بادر خیلو کې د 2-3 میاشتې مخکې پغه کې څومره ځواني ځای شوی وي وجه دا و چې سیمپل کاچا خختې د سې کاچا خختې یخي وي هغه نه یو چوکۍ جوړه ده نو هغه پی جی 7 چرته کنټرول کولی شي نور هتیار چرته کنټرول کولی شي او د شګو بوجي ورته یخي جی چې دا تیر شپه چې په دغه کې شوی د باجوړ کې کنه د اف سی پوس کاوټ دا کوم دغه حالت او هغه په سنایپرز باندې چې دی کسان 2 کسان یې ولويشتل او دا غنه بعد هغه بدري نور چراله دا خپل مرګرو د رسیو په دغه هغه ته پته چې هغه کې د بچ کېدو امکان نه ایگزیکټلی چې کوم هتیار دي نایټ ویژن باندې نایټ ویژن دي کنه او ریکارډینګ ور سره کوي شیر کړي دي ما سټوریم کړي ته حیران بشي وته نو بیا په کار دره چې موږ خپل ځوانان چې کوم دي دا موږ ولې زموږ دا جوړی چې هغه خو به عوام له الو تحفظ ورکړي چې هغه د خپل تحفظ خو دغه امکانات خو وی کنه دا غل لپاره بیا ډاکټر صاحب تاسو راځي اخیری باغ کې کم پوینټ چې دي هغه بیا کورم یو ډیر زیات هارت ایشو چې دی هغه پاتې شو تیر یو اتم میاشتې چې دی هغه کې چې کم حالات الته کې بغن بازار وسوځي ولې شو هغه نه پس بیا کنوای باندې اٹیک شو په کنوای کې تقریبا 150 کسان هغه کې نیولې شوی 150 او بیا چې ډي سي د محسود صاحب چوالته هغه زخمی کړي شو هغه کسان چې دی هم گرفتار کړي شوی دي بنکر زوران شوی دي ډي ویپنایزیشن سلسله چې دا غډیره شوی د بهر حال خو اوس هم الته کافی د کار کولو ضرورت ده بالکل ده خاص کنه جی جی هم د سوشل دغه تراشي د ټوسم لکه د تاسو سوشل ورک هم ډیر زیات کړی دی پکې موږ وکتل په دې پورا ډیزاستر کې ایون په ټیرریزم کې
دومره غټ غټې پارټیانې دي دلته کې د یوې پارټۍ یو د سینټ امیدوار چې دی هغه 10 کروړه 40 کروړه که نه لکه د دې حده پورې چې دی هغه بولي لګوي شرمېږي پې هم نه خو موږ ته یو الخدمت فاونډیشن چې دی الله دې ورله نور همت ورکړي خلک هغې ته ګوره دغه هم ورکوي ډونیشن هم ورکوي نه د خیبر پښتونخوا بېیارو مددګار فنکاران چې کوم دي چې هغې ته په پاکستان ټلویزیون کې او په ریډیو پاکستان کې له تېرو 10 میاشتو نه هغه د روټین هغه د سوونو هغه پیسې هم نه میلاویږي هغې 15 لکه روپۍ چې د الخدمت فاونډیشن ته ورکړي چې تاسو یې ولګوئ په بنیاد کې مطلب دا دی چې دا خلکو کې دم شته خو هغه الیټ کلاس والا خبره زه نه کوم پکې یا چې دی هغه د ان پی او دغه د خدای خدمتګار تنظیم چې دی هغې پکې کړي دي پکې موږ ته په داسې ټایپو موقعو باندې د دغه قوم پرستو سمیت چې د افغانستان د غم نه چې دی هغې له خوب نه ورځي ځانانو له څه پکې بهرون پکې دي موږ ته هغه اجتماعي د ذمهدارۍ یا د قربانۍ هغه پخوانۍ جذبه چې د هغه نه ښکاري آیا زمونږ سوشل فیبرکس چې کوم دي هغه مات شوي دي آیا په موږ کې چې د احساس هغه کوم احساس چې کوم وي هغه په موږ کې ختم شوی دی یا موږ ټول چې کوم دی کنه د ژوند نه تنګ یو یا موږ دا غواړو چې دا خلک زمونږ نه دي ګیل صاحب نیچر اف انټرست یو ټکی استعمالېږي دا بدل شوی دی نن تاسو به وګورئ زه تاسو به وایئ چې ډاکټر ډوران د افغانستان مثال بار ورکوي تاسو یقینا که 15 ورځې 6 ورځې کې به تاسو د افغانستان ولس وګورئ د هغوی هغه شتمن خلک به وګورئ د هغوی هغه درمیانه طبقه خلک به وګورئ چې هغه به د دغه خپلو خلکو ملاتړ څنګه جوړیږي او دنیا ته به یې څنګه مثال وړاندې کوي او تاسو د افغانستان سوشل ورکران کتلي دي الحمدلله چې هغوی به دغه زه د افغانستان ښه به یې مینج کړي او په ښه طریقې سره مینج کړي د بده مرغه زمونږ د بونیر حوالې سره ما یو ملګري ته وی چې په دې بونیر کې ما کار کړی دی په دغه ضلع کې ما کار کړی دی چونکې د یو غټې ادارې زه د هغه وخت مشر وم په د ضلع په سطح باندې هغه کشمیر سوات بونیر دغه علاقې ما کتلې زه د دغه علاقې د روایاتو نه خبر یم د کلچر نه خبر یم دور دستور نه خبر یم دغه خلکو چې کومې رایې دي سوچ دی د هغې نه خبر یم تاسو یقین وکئ که دغه سانحه ګوره ژوند خو ډېر قیمتي دی د هغې خو هېڅ متبادل نشته خو بیا د هغې ریلیف او ریهیبلیټیشن تاسو یقین وکئ چې دا کم خلک هلته تلل او فوټو سیشن کوي یا ځي نو ته یقین وکړه په دغه پټرولو باندې دغه کلی چې دی هغه ابادېږي تاسو یقین وکړئ زه د تاسو ته د وایم چې په هغې ابادېږي بیا د هغې دپاره چې څومره پیسې اعلانونه شوي دي نو زه وایم چې دا صرف د ضلعي انتظامیه دی دغه شی باوري کي چې څومره اعلان د بونیر د خلکو دپاره شوی دی د هغوی استعمال به دوی څنګه کوي او په دې کې دوی ته ریکوري څومره راغلی ده او زما په خیال صوبایي حکومت خو ذمهواري دا ده چې دوی به یې کوي خو چې هلته کم د سوشل ورکرز تللي دي خلک تللي دي اعلانونه شوي دي اوس د بونیر خلک چغې وایي چې موږ ته د خوراک ضرورت نشته موږ ته د کمبل او د بسترې ضرورت نشته ډېر راورسېدلو اوس د دوی خلکو په آبادکارۍ کې او د دوی په سایکولوجیکلي ټریټمنټ باندې چې دی فوکس کول غواړي نو زما په خیال چې په کار دا حکومت له هم په کار ده او ورسره شتمنو خلکو ته په کار ده چې تاسو کم یو شی کوئ د یو ارګنایز یا د ارګنایزیشن د پلیټ فارم لاندې وکړئ الخدمت فاونډیشن دی زه اوس نه غواړم ما ته 10-12 روپۍ داسې خلکو راولېږلې چې یو 10,000 یو 3,000 بل چې یاره ډاکټر صاحب دا مېرمنو راکړي دي په کلینیک کې راکړي دي چې دا چېرته څوک پېژنئ نو ته به یو هلک له ورکړې چې یار زما ذاتي خپل چې یار د الخدمت چټه په چټایۍ کې ناست ښکاري هغه په یا داسې اوس د هغه راغلو د عوامي نیشنل ګوند زه خو دا وایم چې ایمل خان هر څه وایي هر څه کوي سیاست خپل دی خو که دا یو خدایي خدمتګار تنظیم دا یې اکټیو کړلو دا یې فعال کړلو په دې کې د ځوانانو مرستې چې دي هغه باوري کړلې او ولس یې ځان سره ملګری کړو نو زما په خیال چې د پښتنو ډېر ستونزې به هم حل شي او د خلکو اعتماد به هم بحال شي او که نه د بده مرغه دغه خدایي خدمتګار چې دا د باچا خان بابا هغه تحریک هغه نوم دی که نه دام دوی د سیاست نظر کړو
نو بس بیا د پښتنو الله حافظ دي. خو نور پارټیان هم دلته کې دي کنه، موږ ته هغه الکه بس اخر کې هغه کوم چې هغه ټایګر فورس هغه څه هغه خو نشته، خو چرته لړ هغه د افغانستان د فوج غونډه چې هغه خو دومره زیات رجسټرډ شوی یاره 44000 دی 26000 دی، اس پته ونه لګي موږ 26 نه لیدل. خو البته په دې کې فکسټ ولا ډیر ښه کار کړو. هغه فکسټ هغه علمگیر خان دی، هغه تعلق وي پی ټی آی سره د بهر هغه دلته په خبر نه چې کوم سیستم جوړ کړو ډیر خسته پیکیج جوړ کړو. کراچي کې اسیم دغه سيزونو چې کم دی کنه هغه اداره ده. ګوره هغه تاسو د یو سیاسي ګوند دغه کسب ذاتی تعلق ور سره وي. زما ذاتی تعلق به زوایم چې زما نظریاتي تعلق به د عوامي نشل ګوند نه زه ادارې چې ډیر ښه کار کړی دی کنه د پی ټی پی سره دغه پکار ده. هغه کس چې دغه ذاتی تعلق ته دغه ذاتی نظریه د خوخ په وي د چا به بټو خوخ وي د چا به نواز شریف خوخ وي. حکم کار چې فکس کړی دی هغه فکسټ ادارې. ګوره دغه خپل مثالی چې هغه خلک چې هغه متاثر شي دغه د روزګار کار وکړل، دغه ته روزګار وړو کې روزګار شروع کړو، لاس گاډي ولا ورکړه فروټه وته ولا غول چې پندېزه کې ودرېګو دلته فروټ خرڅاون ستا کار او فکسټ ولا بهترین کار بل سکی دلته کې چې لکه ډاکټر صاحب دی یا زاهد دی یا اکیل صاحب دی یو ځای کې ناس دي چابړي فروش ته ځای ور سره نشته دی یا چرته سپلای ګنډي دوی چې ویني نو دوی بس لاړ شي هغه سړی د پاره بس پیسې مې سه سودا مودا واخلي چادر واخلي هر څه واخلي الته کې ورته تیار دکان راوړي ورته انسټال کی. اوکے زبردست بهترین هغه پورا ستا سوشل سټرکچر باندې چې کنه باغه باندې فرق او مشر چې دی سېکټر بیس باندې کار کوي، یو اداره کار کوي. جی او علمگیر خان چې دی هغه کې کمال دا چې خپل راغلی او په دا بوجي خپل او چې کړي د هر څه خپل او چې کړي د هر ځای ته تل دی الته کې قدم شته کنه خو چې هغه لیډرشپ وکړي او د منیجمنت ایشو درسو پورې چې ګوره اکیل صاحب د هر کامیاب روزګار یا د ادارې د هغه په شاده یو کس سوچ وی د فکر وی یو کس غټه مسله دا وړاندې کیږي په لکونو باندې د افسرانو د پرته کړي دي خو دې کار کول نه زه اکیل صاحب غونه ول انسپایر وم هغه د کار کړي او چې د پیره چې کم پیکج تیار کړي بونیر د پاره یو جریکې نه غستو هغه وبو راوړل ولا چې دی اچھا هغه ته سامان چولو چې کم خوش سيزونه لکه دالونه مالونه هغه ته چې جریکې راغی هغه به د وبو راوړو د پر استعمال هغه ورسته استعمالي سامان ور واچو ټول د خوراک موراک ولا ور سره بسکټ میسکټ او اچھا هغه نه علاوه پیالو خپل سټ اغستو د ګلاسونو خپل سټ اغستو د ماشومان پیمپر خپل اغستو کولر خپل اغستو ګیس سلندر ورته اغستو وړي وړي او نور خو پرې دا چې زنانه د پاره پیډ زما اغستو ما خو یو بل کس چې د شاید پریدي اساسو اخري هم دی هغه هم ګوره په داسې موخو کې چې دی نه ټیک ټاک خپل دغه کوي دا ځان داسې ماته چې خبره کوله چې هغه یو خو دا هغه پیکیجز دغه په غټ سړی دی کنه ته موږ سړی خو نه خو چې بعد ټایم کې ماشوم یا دغه به ولیدو وای داسې ډېر په پټه باندې وای د جیب چې نه نو چې څه بو سره نو هغه به ورته کول او بیا به خپل ټیم ته چې ګوره د تصویر مسویر نه شي خو نور خلکو بیا تصویرونه وسلو نو هغه دغه کوي ډېر زیات صلاحیت د خلکو سره ډېر زیات پیسې هم دي. تاسو یقین وکړئ چې موږ په دغه کې د موږ چې د حج په دور کې مقابله کوو د عمرو دپاره په لکونو روپو لګوو دا نه چې هغه ښه خبره نه ده هغه عباداتو کې راځي هغه فرایضو کې په سنتو کې راځي. بیا موږ چې د قرضدار یو موږ او د هغې باوجود د خپل رشته دار او د خپل ګاونډي د اوبلایج کولو دپاره قرض والو قربانیانې کوو نو د انسان نه قیمتي شی چې دی کوم دا بلې څوک نشته. خدای پاک ته نه د خدمت ضرورت شته نه ورته دغه عبادتونو ضرورت شته هغه موږ د خپل ځان دپاره کوو. تاسو چې کوم ځای کې هم ستاسو داسې سي مهرباني وکړئ د یو بل سره همکاري وکړئ د یو بل سره تعاون وکړئ او په داسې طریقه باندې د یو بل سره هیلپ وکړئ چې په خپل ګریوان کې به دا وګورئ چې پرون د کونړ هغه پوره کلی چې و هغه پرون و نن نشته هېڅ پته هم نه لګي. بیا خاص کره دا چې کوم د ډیزاسټرز چې کوم هغه کارونه چې هغه زموږ په لاس کې وي چې مطلب موږ د اوبو لار چې د هغه نه بندو موږ داسې نور اقدامات نه کوو یا موږ ونې نه کټ کوو دا زموږ په خپل لاس کې دي. پکار ده چې موږ کو د خپل حصې کردار ادا کړو. نه به موږ ته د ریاست ضرورت وي موږ ته چې د سیاست ضرورت وي نه به موږ ته د نورو ضرورت. ستاسو ډېره زیاته مننه د اختر ګل پام هم ډېره زیاته مننه د قدرت نبي هم ډېره زیاته مننه او افکورس د نور حکیم نوري هم ډېره مننه. اجازه راکړئ د الله